عزیزانو د حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابه تیاری دل د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په ختم نبوت باندې صحابه تیاری دل یو صحابي نام د ضرار رضی الله تعالی عنہ ضرار رضی الله عنہ داغه صحابي دی چې د تبوک نه پاتو هغه ځان ته واقعا ده ضرار رضی الله تعالی عنہ دراغه خالد ابن ولید توي خبر شوم ته لخر تیارې ورته وی او لخر تیاروم د شپېتو کسانو انتخاب شوه دی شپېتو کسانو کې 45 کسان د مدینه منورې انصارو 45 کسان سوګو د مدینه منورې انصار او 100 کسان پکې مهاجرینو ضرار رضی الله عنه مبارک راغی ویا ابا سلیمانا خالد بن ولید ته سوال اے د سلیمان پلارا د سوی نامه د سلیمان اے د سلیمان پلارا زمانم ډمبه اولیکا لاړو خیمیتا خولی خوردا رضی الله تعالی عنہ خولت ورغی ورتوی اے زما د پلار او مور لوري مال د جنگ زغر راکا مال تور راکا ورته ګوري رورا وړو کی خور دی بیمار دا اے درارا لخر لا تیار نه ده او تصغری پزان باندې اچول غواړي یہ خور باندې لاس کیدا و یا ماشوم یو ماشوم بیمار دی هغه باندې لاس کیدا لکه لاس په کیدا تبینی ولده دمه کلک ضرار رضی الله تعالی عنہ درې سورې قل یا ایها الکافرون درې ځلې ور باندې اولوستا قل هو الله احد اولوستا دمه ور باندې واچولو ورته وی اخور صغر راکا صغر راکا زم خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ تما حکم کړه چې ماته لومبه نوم الیک دویم بنلی کی وی ایرورا کله چې رو تصغر ورکړه توري ورته لاس کی ورکړه ورته وی ادرارا به بکل ګورو خور ته په سر باندې لاس کی خودلو وی د رسول الله غلامان چې کله میدان ته تللی دي بیا د دنیا د خلقو سره چې مخه شوی د بیا دنیا ته ندی راغلی ضرار خور خوله په جړا شولا ورته وی اے د ادي او دادا زویا لګ د مخ را تر مخ کا چې زه د مخ او پی جنما چې کله شهیدان خلق را بیلی نو ایرو رتا په کما نه خبان را بیل کما عزیزانو اے د سور لسمی صدی پختونا اے د سور لسمی صدی مسلمانا د عمر رضی اللہ عنہ حکم تا گورا یرموک تے ضرار لے گلے کعب ابن مالک لے گلے دے فضل ابن عباس لے گلے دے اکرمی لے گلے دے عبد الرحمن بن ابو بکر لے گلے دے عبداللہ ابن عمر لے گلے دے ابا سفیان لے گلے دے خالد ابن ولید لے گلے دے دیر صحابی کرام تلی دی د صد پارا لاړل د صد پارا دو خبری دی یو د عقیده توحید مقابل کې د صلیبیانو د عقیدی خلاف تور پورته کول او د هغه چا خلقو ته غاښ ماتون کې جواب ورکول چې چا د نبوت د دروغ دعوی کړي وي عزیزانو زما د خپل پیغمبر لخر چې په کم میدان ورغلی به شان دراړولې شپېته کسان د شپېته زره کسانو مقابله تلاړل عباده بن صامت رضی الله عنه دا انصاری دی انصاری صحابی دے انصار اگا چاہتا ہوئی چھ مکہ مکرمہ کے رسول اللہ خلق تنگ کو مدینی طیبی تلاڑو اغی ورطاقیق دا محبت کو لا اکڑا محبوب رازا منگ در تا ار وقت پارا تیاریو آغا انصار عبادہ بن صامت خپل خیمے تلاڑو زنانو تا بچو تا اہل و عیال تے سلامو کو خاندی تبسم کئی خاندی تبسم کئی
الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسې داسې ایمان نصیب کړي. اوس مونږ خو جنگ میدان خو لرې خبره ده، مونږ تاله وې ورځه پې او خپله والله کې قدمونه وشماري چې کوم طرف باندې به تختو. دې وجې نه د خبرې نه برکت لاړو. زه ټولو ته وایم وروڼو واورئ، اے داعیانو تبلیغ والا وروڼو تاسې ته م وایم خدای نه ویرېږئ چې کومه خبره کوئ عمل به پې ډومبې ته خپله کې، بیا به د هغې نه بعد بل ته وړاندې کې. اے پیر صاحبه بل باندې مالګه د روټۍ نه وړاندې سکي چې دا مستحب عمل دی، نو اے پیر صاحب ته اول په معاملاتو کې د سوره آل عمران د آیتونو احترام وساته، په لین دین کې ګوره د خدای نافرماني ونه کې. اے زرګونو تسبیح اړونکي شیخه چې دا زرګونه تسبیح اړې او د ماچوسو د ډبي معامله دې راغله، بې در نه دغه الله هیري، ګوره دا ذکر الله ته قبول نه دی. شیخانو ته م وایم، تبلیغیانو ته م وایم، پیرانو ته م وایم او تش په نامه خپل شان دي مولیانو ته م وایم چې په منبر د رسول الله کومه خبره کوئ خدای ته وګورئ هغه به عمل کې راولئ، او چې عمل کې رانغله مولا ستا خبره م لاړه هباء منصورا دی، او تبلیغ والا ستا خبره م لاړه هباء منصورا دی، او پیر صاحب ستا مراقبې م لاړې هباء منصورا دی. الله نه ویریږئ، خپله بل ته زکات ورکا، نو ملا صاحب تم زکات ورکوه، بل ته صله رحمي کوه، خپلم صله رحمي کوه، بل ته خپل ولی قائم برقرار ساته، خپلم برقرار ساته. عزیزانو دین دا زمونږ مشترک دین دی. ټول ځکه یادوم چې دا ونه وایي چې مولوي صاحب ابل چاره ته ویلي مولوي صاحب ته کله کله منبر باندې یو आवाज لګې نعره لګې چې موږ ټول مسلمانان، نو ټول مسلمانان خو یو چې څوک دا کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، نو بیا زمونږ خبره ولې د قرآن او سنت خلاف ثابت ہے؟ معلومه خو نه ثابته کړي، دا خو تخپله ثابت ہے. ته د قرآن او د سنت نه بار وتلی، موږ خو نه یو وتلي الحمدلله. څوک د قرآن او سنت نه وتلي هغه یو سړی ناسو خلق ناسو چې اغلا کړې وه، نو روغ غوندې یو هوښیار سړی استازي په شان دی هلکه ویلې چې چا په ګیره باندې خستې هغه بغلا کړي، زما غوندې چې کوم غلو هغې زر راشه وکړه چې خیر خیرت دی زما په ګیره وخست نشته دی، او ما نو صاحبه معلوم شولم دا غل دی ونیسئ. نو صاحبه مونږه د چا مخالف نه یو، خو چې څوک هم مخالفت کوي هغوی ته د الله لوی وړاندې کوو چې د خدای لوی وګوره، خدای ته وګوره، لوی ورځې ته وګوره، بغیر د تحقیق نه په چا باندې الزام مه لګوه. زما څه کار دی؟ ما سره بلا کتابونه مې والله چې بله ورځ مې یو پڼ راوړی، الله دې یو ملګری خوشحاله کړي، پېښور کې راته موبایل وکړو 1,000 روپۍ چاندۍ رالېږلې وه، چې کوم کس ورسره و چې چا راوړی و مالې وروره راځه، او کس چې کوم را سره دی اوس ګواه دی دلته 2.5 زره مې د هغه پیسو د پاسه ولګولې، د 2.5 روپو کتابونه مې راوړل. ما ویل چې قیامت کې دا ونه وایي چې ما د کتابونو دپاره پیسې لېږلې وې بل طرف ته لاړې. ورونو چې په دې منبر زه حق خبره نه کوم نو ما نه به الله تپوس کوي، ما نه به خامخا الله تپوس کوي، نو زه به حق وینا کوم. چې څوک را سره مخالفت کوي الله دې ورته هدایت نصیب کړي، څوک موافق وي الله دې سره زمونږ د رسول الله مبارک زیارت او ملاقات نصیب کړي. ورونو الله دې زمونږ د خولې نه هغه خبره نه راوباسي چې پلانکې حاجي صاحب به خفه شي، پلانکې حاجي صاحب د خدای نه خفه کوي، خو که د پلانکې حاجي صاحب رب خفه شو الله اکبر بیا به څه کوم؟ نو منبر د حق د وینا ځای دی، حق به ویو، حق به خلقو ته رسو انشاء الله. کو به داسې زمونږ د بیان مقصد دا نه دی چې بار ملکونه پې چاندې وغواړو، چاندو والا دی چاندی ځان سره سنبال کی. زما رب مال پاکستان کې مدرسه جوړ کړه الحمدلله. که زه د دې رب د رضا دپاره په شام کې کېناستلم مال به شام کې مدرسه راکوي انشاء الله. او که د دې رب د رضا دپاره افریقي ځنګلونو ته لاړم نو هلته به هم الله مدرسه راکوي. او که د دې رب د رضا دپاره افغانستان ته لاړم هلته به هم الله مدرسه راکوي. زما په دې باندې عقیده نه ده چې دلته یم نو مدرسه به وي، چې دلته نه یم نو نه به انشاء الله، چې چیرته یم منبر به وي انشاء الله او د حق اواز به وي انشاء الله.
نو عزیزانو هغه مسافرونه چې هغوی په دې مسایلو کې شک او شبهه کوي هغوی ته نن نور قوت ملو شو چې علي رضی الله عنه فرمایي چې د عمر رضی الله عنه باره کې 11 فیصلې داسې دي چې الله رب العالمین د عمر تایید کړی دی ول چې دا فیصله صحیح ده نو چې عمر رضی الله فیصله وکي هغه به ان شاء الله د امت فیصله وي د یرموک غزا هم به روانه ده ان شاء الله او زمن کې به د صحابه او فضیلت هم بیانو ان شاء الله د اهل بیت مبارکو شان هم بیانو او ان شاء الله العزیز عقیده د اهل سنت والجماعت د خپل علماء دیوبند عقیده بم ان شاء الله بیانو ز صوفی ما خو بدعتی نه ما ز موحد ما خود نوی زمانه رڼا والا نیم چې تش په خله باندې وي خدای تا نه غواړم او دونیم پټه مدرسه سر ته نه رسیږي ما ویل خدای تا نه غواړم الله ول زبه در کوم داسې راکړلا الحمدلله چې داسې مدرسه ان شاء الله په نږدې علاقو کې د چام نشته ان شاء الله داسې راکړلو یو نیم کال کې دنه راکړه زه راکړو جمعه ته راکړو مدرسه راکړه الحمدلله د لنګر الله انتظام برابرای داسې مسلمانان رونه الله مهربان کی بل اور د چراټ نه یو سپنګیره کس راغلو امسای لګوله بوډا باباو الله چې هر ځای خدای ته خوشاله کی ولی به ورته دعا نکوم زماغه پلار به قبر کې ورته کوي ولی به ورته نکوم د چراټ ناراضي چراټ نه دو زنانه گاڑی کې دلته کېنه ولې وی گاڑی دلته ولاړو زه بیمار ته پوسه تلم وای مولوی صاحب 2 منټو ته ملاویګو ازمن مرګری ورته وبر اويستلی ول نه وبنسکم مالاجی صاحب دعا بو غواړو ول بس مولوی صاحب خفیه دعا راته وغواړه مالچار علی غلې ول د چا د پاره چې ته لګي اگر علی غلې ما هغه چار علی غلم د چا د پاره چې ته لګي نو ووري د چانم متاثر کېګم نه غوري چې پلان کې اجي سے بنئ نو مدرسه وړنګ شي پلان کې اجي سے بنئ او مدرسه به ان شاء الله عبدالمتین بنئ او مدرسه به ان شاء الله دا مدرسه د الله دا او دا بوي او چې سوګي امداد کوي تعاون کوي الله دې ورته سره زمونږه د مرګ نه وړاندې په جنت کې خپل کورون نصیب وګرځي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.